څوک چې په رمضان المبارک کې د څلور رکعاته نفل کوي فرمایي چې الله پاک به د انسان ټول حاجتونه د پوره کړي. الله پاک به د انسان ته د غیب نه رزق ورکړي او دغه رنګ ټولې دعاګانې او مرادونه به الله پاک پوره کړي. ډېره زیاته بهترینه وظیفه را ملګرو سره لازمي دا شیر کړئ. بسم الله الرحمن الرحیم. شروع کوم د ډیر زیات بخونکي او د ډیر زیات مهربان رب په نوم باندې. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. امید در رب کوم چې تاسو ټول به ټیک ټاک الله پاکم خوشاله آباد ساته. نن چې کومه زمونږ وظیفه را زمونږ چې کومه مونځ دی کوم طریقه کار دی هغه داسې دی چې رمضان المبارک کې صرف څلور رکعاته نفل په دې ترتیب باندې کول پکار دي چې کله تاسو دا نفل کو دا غینه بعد تاسو د دعا درې پیر ویلا ان شاء الله العزیز الله پاک به تاسو ټول مسلې دا ختم کړي. یاد ساتئ چې د اجازه لپاره یو پیر شیر او په کمنټ کې لازمن د الله پاک نوم دا ولیکئ. نو راځي چې وظیفه طرف ته وظیفه دا سره دا غینه مخکې دا چې تاسو کو چر دواګان نه قبليږي دوا د قبلېدو لپاره دا وظیفه بالکل پاورفل ده. ستاسو څومره حاجات دي د حاجت د پوره کیږي نه ټولو لپاره بالکل یک نمبر وظیفه محترمه. دغه رنګ څومره مرادونه ستادي دغه رنګ سړی ر خزانه پرمانه ده خزدا سړی نه خبره نه مني په مه وخی. نو مطلب دا شو چې څومره مسلې وي د رزق تنګي وي ان شاء الله العزیز د ټولو لپاره ډیره زیاته بهترینه ډیره زیاته زبردست وظیفه ده. نو راځي چې زه د وظیفې طرف ته نن زموږ وظیفه دا سره چې څلور رکعاته نفل به کول غواړي. دوه رکعاته به کوو په تهجد وخت کې بیا به د هغې نه بعد دا ذکر وکړو درې پیرې. دغه رنګ بیا به چې کله موږ روژه ماته کړو د ماښام لمونځ وکړو د هغې نه بعد به دوه رکعاته نفل وکړو ښه مزېدار ښه په خشوع سره خضوع سره سکون سره چې کله موږ نفل وکړل بیا به د هغې نه بعد دا کلمات وایو. کلمات داسې دي اعوذ بکلمات الله التامات من شر ما خلق. اعوذ بکلمات الله التامات من شر ما خلق. او بیا د هغې نه بعد 101 پیرې 101 پیری یا وهاب یا وهاب یا وهاب او مخکې وروسته درود شریف درې پیری وای ان شاء الله العزیز. څومره چې مسله د غټې نه غټه وي الله پاک به حل کوي. څومره چې تاسو د رزق مسلې وي دغه رنګ مرادونه نه پوره کیږي ان شاء الله الله پاک به تاسو ټول مرادونه د پوره کړي. الله پاک مو خوشاله ساته. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.